پنځمه سپاره اول نمبر رکوع سوره نساء سلورم نمبر رکوع. پنځمه سپاره اولنی رکوع سوره نساء سلورم نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء پتاسو باندې حرام دي هغه ښځې چې نور چا سره نکاح تړلی وي الا مگر ما ملکت ایمانکم هغه نه دي حرام چې څوک ستاسو په لاسونو کې یعنې ستاسو منځې دي کتاب الله علیکم الله نمیشته ده ستاسو دپاره احل لکم حلال یې وګرځولې ستاسو دپاره ما وراء ذالکم دین علاوه ستاسو دپاره ان تبتغوا ادا چې تاسو یې ولټوئ باموالکم په خپلو مالونو سره محسنین نکاح په غوټه کې راوستولو سره غیر مصافحین نه کې په ګناه کې اوبه تویولو سره فما استمتعتم به پس څوک چې تاسو وس لرئ منهن د دې ښځو فآتوهن اجورهن پس ورکوئ دوی ته د دوی مهر فریضة تړلی شوی ولا جناح علیکم په تاسو باندې ګناه نشته فیما په هغه څه کې تراضیتم به په کوم مهر باندې چې تاسو راضي من بعد الفریضة رستو د تړلو رستو د مقرر کېدو ان الله بشک الله کان دی علیما حکیما علم حکمت وال ومن لم یستطع منکم طولا څوک چې تاسو کې وس نه لري د آزاد ښځې ان ینکح المحصنات المؤمنات ادا چې دی په نکاح غوټه کې راولي هغه ښځه چې دی مؤمنه وي فمما ملکت ایمانکم بیا د هغه نکاح په غوټه کې راولوي څوک چې د ستاسو لاسونو کې من فتياتكم المؤمنات هغه د ستاسو منځونه چې ایمان والي وي والله اعلم بایمانکم الله ته د ستاسو ایمان ښه پته ده بعضکم من بعض تاسو بعض له بعض نه فانکحوهن باذن اهلهن تاسو دې منځو سره نکاح کوئ د دوی مالکانو په اجازت وآتوهن اجورهن او دوی ته د دوی مهر ورکوئ بالمعروف حسب دستور محصنات غیر مصافحات نکاح په قلعه کې بندولو سره نه کې مستی باس غیر مصافحات نه کې مستی باسلو دپاره ولا متخذات اخدان او نه یارانه کولو دپاره فاذا احسن پس هر کله چې تاسو نکاح په قید کې دوی بند کې فإن آتینا بفاحشة که چېرته دوی راته وکړي په بې حیایي کار سره فعلیهن بس په دې منځو باندې نصف نیمه سزا ده ما علی المحصنات هغه سزا چې په آزادو ښځو باندې دی من العذاب د عذاب نه ذلک ده لمن هر هغه چا لره خشی العنت منکم په تاسو کې چانه چې د زنا اندېښنه وي وان تصبروا او که تاسو صبر وکئ دوی له جانبه خیر لکم ستاسو دپاره غوره دی والله غفور رحیم الله بخونکی مهربان دی.